دین پس د نعتیه کلام سلسله هغه شروع کو. مونږ استاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت ډیر لوی عظمت او ډیر لوی رفعت او اونچائی او بلندی ورکړې وه. په دنیا کې چې څومره جرنیلان تیر شوي دي، افسران تیر شوي دي، شعرا تیر شوي دي، ادیبان تیر شوي دي، فلاسفر تیر شوي دي، هغه ټولو باره کې چې تاریخ لیکل کړي دي تاسو وګورئ. تاریخ د هغې په باره کې څه دی انداز سره لیکل کوي چې وګوره پلانکي شاعر هغه د دې دنیا نه لاړې، زندګۍ ورسره وفا ونه کړله. که چېرې زندګۍ ورسره وفا کړې وې ډېر ښه شعرونه به یې ویلې وې. پلانکي جرنیل هغه وفات شولو، زندګۍ ورسره وفا ونه کړله. که ژوند ورسره وفا کړی وې هغه به په ټوله دنیا باندې فاتح وې. پلانکي ادیب د دنیا نه لاړې، زندګۍ ورسره وفا ونه کړله. که ژوند ورسره وفا کړی وې نو هغه به په دې خپل فن کې دومره ترقي کړی وې. مطلب دا چې د دنیا څومره خلق دي، څومره شعرا دي، څومره ادیبان دي، څومره فلاسفر دي، د هغه ټولو زندگی هغه نامکمل ده. خو زما محترم معزز سامعین، په دې دنیا کې یو عظیمه هستی داسې ده چې هغه دې دنیا ته راغلی دی. کم مقصد د پاره راغلی دی؟ په خپل زندگی کې، په خپل هوش و حواس کې، د ورځې په وخت کې خپل متعلقینو ته اعلان کړی دی او ورته ویلی دي چې زه دلته کم مقصد د پاره راغلی وم، ما هغه مقصد پوره کو. الا هل بلغتو، آیا ما تاسو ته هغه پیغام درو رسولو؟ ټول وویل بلا بلا، بېشکه تاسو پیغام رو رسولو، تاسو خپل حق هغه ادا کړلو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بره آسمان طرف ته وکتل او ویې ویل اللهم اشهد، اے الله گواه اوسې ما دی ته پیغام ورو رسولو، غیبینو ته رسول دا د دې کار دی. مطلب دا چې په دنیا کې د ټولو خلکو زندګۍ هغه نامکملی دي. که د چا زندگی مکمل ده هغه زما محبوب صلی الله علیه وسلم دی چې د هغه زندگی هغه مکمل. اوس مونږه د نعتیه کلام د پاره دعوت زه ورکوم د دې مدرسې مدرس او استاذ مولانا محمد عزیر حقانی صاحب ته چې هغه راشي او ستاسو وړاندې نعتیه کلام پیش کړي.